دوستانو الله تعالی مو په هر ځای کې کامیاب لره د خوب د تعبیر د علم دا څه معمولی علم نه دی. دا داسې علم دی چې دا د انبیاو ورثه وه او هغوی ته په میراث کې ملو. رب العالمین سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام وعلى نبینا علیه السلام هغه ته دا علم ملو شوی و. او که خیال هم کړی هغه واقعه خو ډېره اوږده ده چې دی د جیل نه په همدې باندې راوتلی و. نو یو ملګری او دوست وایي چې په خوب کې غوا لیدل د دې څه تعبیر دی. نو دې تعبیر زه د حضرت سیدنا یوسف علیه السلام د تعبیر په تعبیر ورکوم. هغه بادشاه خوب ولیدو چې اووه څربې غواګانې وي او اووه کمزورې غواګانې وي. کمزوري اووه غواګانې راپاڅېږي او اووه څربې غواګانې وخوري. او بیا هغه خبره چې په دغې طریقې باندې دا خوب بادشاه ولیدو. یوسف علیه السلام ته چې خوب پیش شو نو یوسف علیه السلام ورته فرمایي چې دا به اووه کاله څاربه وي، اووه کاله به څاربه وي، اووه کاله به ډېره فراخي وي او اووه کاله به د رب العالمین د طرف نه ډېر رحمتونه وي، بارانونه به وي، غلې به وي، میوې به وي. او بیا به اووه کاله داسې راشي چې هغه به خشک کالونه وي. او دا خشک کالونه یعنی دا خشکې کومې غواګانې وي کمزوري دا به دا اووه څربې غواګانې وخوري. مطلب دا چې تاسو په دې اووه کاله کې اووه غواګانې دي، اووه کاله دي، ښه بارانونه به کېږي، په دې کې غلې سنبال کوي، بیا ورپسې اووه کاله قحط را روان دی هغه به یې وخوري. نو حضرت یوسف علیه السلام د غوا تعبیر دا ور کړو چې که څربه غوا وي بارانونه دي، فراخې دي، د غلو ډیروالی دی، کامیابی ده، خوشحالي ده، د ملک ترقي ده او امن دی. او بیا کمزوري غواګانې لیدل هغه مطلب چې تنگ دستی ده او کمزوري ده او د رزق تنګوالی دی او خفګانونه دي او تیاري دي او بدامنۍ دي. د دې نه دا تعبیر دی. نو دغې تعبیر په بنیاد باندې چې تا غوا ولیده ورسره د بچی ولیدو او ډېر شوده او ترتیبات دا د تا په کور کې کامیابي را روانه ده، خوشحالي را روانه ده، ښه حالت را روان دی، صحت را روان دی. او که چېرته کمزورتیا دی د څاروو ولیده نو الله تبارک وتعالی دلته خیر پېښ کا. مشکل دی، تکلیف به را درومي د صحت په حوالې سره، د مالدارۍ په حوالې سره، د دولت او د کاروبار په حوالې سره، دا هر څه به را درومي. نو دا د خوب هغه تعبیر چې په قرآن عظیم الشان سورت یوسف کې د یوسف علیه السلام بیان کړی دی او موږ ته پکې ډېر سبق پروت دی. ځکه صرف یو واقعه نه ده، ما او تا ته پکې دا تعبیر راووتو چې غوا وویني په کوم حالت ویني هغسې تعبیر دی. او همدغه تعبیر علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه پیش کړی دی. الله تعالی مو ډېرې خوشحالۍ نصیب کا. جزاکم الله